ژوند زما هم تباه شو چې زما وکیلات هم نشته او نه ترې خبر یم. اوس به خشکو کې به جیل ته هم ځم. بېوسۍ خندا ده چې جړه هم په خوله نشته نو د بېوسۍ خندا خو به اوس کوو. بس هغه یوازې ما سره نه و، ډېرو سره و. د دې ښځې تعلق یې ورسره جوړ کړی و. نو دې د وجې ما ښځه ایساره کړې وه په کور. ټوله خرچه ښځې ته ما ورکوله. او جی او جهانګیر ته دې خبرې ښه پته وه. د ټولو نه مې ایساره کړې و، مالبار به نه وځي، نه به چا سره تعلق ساتي. د دې د وجې جي دارنګه رنګ روډ سره یو نوجوان شخص قتل شوی دی او خلکو هغه د شفت کې لارې شته. هلته کې لاره کې هغه د زخمونو تاب رانلو وفات شو. خو ما خو درته وویل که نه چې ابو ته ما څو ځل وویل چې ما له ترې طلاق والي خو هغوی زما په خبره باندې امانه نه کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په 18 دسمبر باندې د یکتو تاڼې په حدود رنګ روډ باندې د یو ځوان الک لاش ملو شوی. دا کم کس قتل شوی دا واده شوی د مصری خاني کار کولو. دا کیس پولیس ټریس کړی دی. دا ډېر انټرسټینګ شانتي کیس دی. د دې مقتول ښځه په دې کیس کې گرفتاره ده او هغې چا سره تعلق و هغه الک هم گرفتار دی. دې رپورټ کې موږ تاسو ته ټول تفصیل ښیو چې هغه څه وجه وه چې د ښځه په دې باندې مجبوره شوه چې د دې سړي سره تعلق جوړ کړو او د هغه په مدد باندې خپل خاوند قتل کړو. د دې ښځې خبرې هم تاسو ته ښیو، د دې ملزم خبرې هم تاسو ته ښیو او د پولیس افسرانو هم خبرې تاسو ته ښیو چې هغې کیس څنګه ټریس کړو او دې ملزمانو په تفتیش کې څه ویلي دي. ګرانو ملګرو، ډي اس پي صبر شیر افضل خان سره ولاړ یم. دې نه به تپوس کوو چې په 18 دسمبر باندې د رنګ روډ نه کوم لاش ملو شوی او د هغې شناخت څنګه وشو او بیا دې ملزمانو ته څنګه ورسېده. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا په 18 دسمبر باندې اسې د ماښام ټایم و، موږ له اطلاع راغله دارنګه رنګ روډ سره یو نوجوان شخص قتل شوی دی او خلکو هغه د شفت کې لارې شته. هلته کې لاره کې هغه د زخمونو تاب رانلو وفات شو. چونکه دا یو بلایند منډر و، دا موږ دپاره یو ټیسټ کیس ثابت شو. بلکې افسرانو موږ ته دې کې جی ټي جوړه کړه چې په هر صورت به دا کیس ټریس کول غواړي. دا د شپې د ماښام د تېرې کیس و. دغه جی ټي برابر جوړه شوه. صدرعلي خان اوټه بلای دی، ډي اس پي صاحب خالد عمر خان اسچو صاحب دې کې ښه کار وکړو او ټیکنیکل بنیادونو باندې دې کې موږ تفتیش شروع کړو. قتل چې کوم د سړي شوی دغه د شراخت هم پیل وکړو. ښایي دغه نوم دی جهانګیر. تقریبا 35-40 سال عمر به دغه و او شادي دی هغه او دغه واده شو. د درې بچي دي او دوه لوريان دي یو زوی دی. بیا تفتیش شروع شو. موږ اوټه بلای دی صدرعلي خان ته هغې تفتیش حواله شو. جی ټي پکې الریډي مقرر شوی وه. دین رات محنت کولو. سی سی ټي وي کیمرو نه هیلپ واخیستو، نور کم نه شواهد و د هغې نه واخیستو. سی ډي آر باندې لوکیشن باندې کار وکړو. کم د هغې رسیدي دوستان ملګري هغې انټاروګیټ کړو، هغې نه دا واخیسته. کم د هغې خپل نور رشتهدارو بلډ ریلیټیو وغیره. نو بیا کوم سی ډي آر د لوکیشن وغیره موږ داسې کلو را چې دا وکو چې دی د مقتول دی د وایف هغې یو خپل دوست و احسان مخکې نانبایي دی، د هغې په دا باندې کړی و. په دې خپله کې ایلیسټ ریلیشنز و. بیا ونیوي شو څنګه ملزمان؟ دا چونکې موږ سی ډي آر باندې کار وکړو. هغه کوم د مقتول هغه قاتل دی دا لږ راپوه شوی و د نه جنازه کې نو دا خو دوست و د هغې فرینډشپ سره و. نو د هغې نه دي دغه شی سایډ ته شوی و او د هغې کوم نور داسې دوستان و رشتهدار و د هغې نه موږ انټاروګیټ کړه. سی ډي آر موږ راویستو. د هغې سره دي کلوز کانټیکټ ورسره و او ځای وقوع هم د هغه ثابتېده چې په هغې موجود و. د هغه موجودي به ثابته شوه. کوم ویپن افینس و هم د هغې په نشاندهي د هغه دوکان نه ریکور کړه او بلکل سم د هغه لینک بلکل برابر و. انویسټیګیشن ایس ایچ او سردار علي خان نه به تپوس کوو چې کله ملزم تاسو نیو، ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې دا واردات د څونه وخت نه سوچ کړی او بیا وکړو څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د چې کله موږ ټارګټ کړو سٹارټ کې خود نه مله یو ځل مخکې موږ راغوښتو
خو دوی زما صرف دوستي ده او بس یو بل نه قرضې مرضې وکړو دا وکړو خو دې زموږ په نظر کې و. بیا چې کله سی ډي آر باندې مونږ دې هر سره کلوز کړو ورسېدو دې چې موږ راوس انټروګیټ کړو نو هغه وایي چېرې د وایف سره زما تعلق و په سی ډي آر کې چونکې موږ سره راغلي خو دې موږ خپله اورېدل غوښتل چې هغې سره زما تعلق و هغه ته ما وایي چېرې دې ټینشن نه تازه ختمول غواړم په دې وجه دا شي زما شي چې زما ښه دوست و په دغه شپه دې ما سره میلاو شو ما چوک نه سوډا مړه ته تنور دپاره اخېسته و دې مړه روان وم دلته زه شاته شوم دوی 2 فایر ایم پي کړي دي او موږ ته د موقع نه 2 خورونه میلاو شوي وو. بیا د ده په نشاندهی باندې هغه تماچه د تنور کې پټه کړې وه تنور نه مو له تماچه هم راویسته او ریکوري بیا مو وکړه دی. ښځه یې څه وایي چې دا کوم ملزمه چې د مقتول ښځه نو هغه وایي چې زما سره دعا سلام و تعلق و چونکې بس هغه اوس په خاوند الزامات لګي زما خاوند ټیک سړی نو دا دی هغه دي خو دا ډېر کلوز تعلق و په سی ډي آر او په دغه باندې دې په نمبر په سی ډي آر باندې د دې موبایل چې دا هم د خاوند په نامه سیم خو چونکې یو سکول دی دغه ګفټونه ډېر هغه شو موږ پکې چې څونه تفتیش وکړو دغه وکړو موبایل یې ودغه شوی پکې ماسکې ماتې کړې مې خپل کې غوبلې ولې پکې شوی وي دې وجه دا ډېر کلوز دواړه خپلو کې. اجاز خان دا مقتول شو د ده لږ باره کې راته وایي دا څوک و د کم ځای او د څه کار کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله مقتول جی جهانگیر حسین شاه او د باجی موټرسایکل شوروم کې پیله بیا غنه پس یو وکیل سره د منشي عدالت کې به منشتوب کول ور سره او دغه روزګار به کولو. د دې زنانه چې کم کور والو یا د مقتول کوم کور والو په دې شک راغلی و چېرته یاره جی بالکل شک پر راغلی و د دې یو خوریو جی هغې ته ویل چې یاره مطلب دا زما کوروالا ده دا ټیکانه کوي دوی تاسو پوه کوي هغه بار بار پویول نه باوجود هم د هغه کوروالا بالکل نه پوهېده د هغه په خبره باندې. ستاسو نوم دی احسان الله احسان الله ته کم ځای د دیر کام نه څه کار کې روټو پولیس ولې نیولې بس دا جرم هم کړی چې وایه څه جرم دی کړی دی دا جهانگیر مې قتل کړی جهانگیر ستا مرګری مو او جی کم مرګری و جهانگیر ا دې ولې قتل کړی دی بس د دعا سلام مې ورسره و چا سره کور والا سره او د هغې د وجې او څونه وخت نه دی ورسره دعا سلام یاره تقریبا 8 میاشتې ملاقات مو څنګه شوی دی ښځې سره دی پهله دې لیدلی وه په موبایل خبرې شوې وې هغه تعلق څنګه جوړ شوی هغه پوره خبره وه دا جهانگیر ما څخه خپله میلاو کړي چې څنګه لکه بس هغه مې یار دوست و هغه را سره میلاو کړی و چې او بیا چېرته روټۍ موټۍ وه که او بیا هوټل ته تللو به د هغې نه دی خو مې سره تعلق جوړو نو څنګه دې درته ووایي که تا ورته ووایې جهانگیر راته ویلو به د سره دعا سلام بیا د هغې په ترو باندې و بیا څونه وخت نه تعلق سره روان و نو بس تر را روانو تر دغه مرګه پورې دغه نو خو ستا ملګری مو دې سره ستا تعلق هم و نو مرګ ته دې ولې خبره بوتله بس خان پوه نه شو هغه تا سره چې دونه ملګرتیا وه لکه پته یې دونه ټرسټ وکړو که نه نو تا له دا شي سپکار و بیا نه جی بس هغه یوازې ما سره نه و ډېرو سره و د دې ښځې تعلق یې ورسره جوړ کړی و نو دې د وجې ما ښځه ایساره کړې وه په کور ټوله خرچه ښځې ته ما ورکوله او جی او جهانګیر ته دې خبرې ښه پته وه د ټولو نه مې ایساره کړې و مالبار به نه وځي نه به چا سره تعلق ساتي نو دې د وجې جي بیا چې کله دې جهانګیر مړ کو نو دې ته دې څه جواب کړی نه جي نه تاسو ملاقات شوی دی نه جي نه تاسو چې کله وی چې جهانګیر به مړ کو ته دې ښځې که نه نو بیا مخکې هم څه پلانینګ و به ده سره خو ما سلا نه ده کړې جي ما خپل ترو باندې کار کړی او جی اوس به دې څه کول دی نه پس چې لکه پته نه وه لګېدلې پولیس ته نه وي نیولې جهانګیر مړ شوی و دې ښځې سره د مخکې څه اراده وه نو بس اراده خو مې وجي ځکه چې هغه د سره خو مې دعا سلام ټیک و او نو څه به دې کول واده به دې ورسره نو بس مشرانو خبرې به بیا نو کېناستو به ورسره د واده دپاره جی تا پهله څو ودونه کړي دي ما یو واده کړی کور والا مې مړه ده اوس مې بل کړی څو بچي دي شپږ بچي مې دي نو ته چې د واده خواهشمند وې که نه نو دا خو ستا یار دوست دا ښځه ضروري وه نه جی ضروري نه وه خو هغه استعمالوله غلطه جی څو پیره مې پوه کړو هم نه راکېدو به د هغې نه چې ما سره شوه نو بس بیا ما سره په لاین وجي او بیا چا سره تعلق نه دی ساتلی بل چا سره څونه وخت نه یاره ټایم پته راته نشته خو ټایم وشو ځکه چې بیا ما داسې نه دی اورېدلی چې یاره جهانګیر ښځه بوتلې بل چا لی ورکړې جهانګیر تا سره میلاو هم کا ټیک شوه نو بیا ورسره ستا تعلق هم روان و مرګ دې ولې کوو بس پوه نه شوم جی اوس بس کېږي دی نه پس دا به هم جیل ته ځي ته به هم جیل ته ځې بیا به څه کوې بس تقدیر مسله ده جی نو الله دې خیر وکړي فرض کو ستا ضمانت وشي او د دې ښځې هم ضمانت وشي مخکې به څه کوې نو بس مشرانو خبرې دي نو او دغه کم کم مشران تا څوک انوالو کړي په دې مرګ په خبره کې او دې تعلق خبره کې مې څوک هم نه دي زموږ مشران ته هم دغه پته ولګېده او د هغې هم ته هم پته لګېدلې ده جی لکه دې نه پس دې د واده اراده شته یا نه ولې نه جی څه جی بله ښځه به دې خفه کېږي نه چې ته بل واده کې نه ولې به خفه کېږي جی ولې بس ښځې نه خفه کېږي نه ولې به خفه کېږي جی هغې ته ستا د یارانې پته وه او جی او بالکل پته وه
ستومانه یې کنه دا وایي لږ نه ډېر بې انتها تاسو جهانگیر سره څونه وخت تیر شوی د یارانه دوستانه کې یو خبر هم داسې نه ورغلی چې دا پرې ډس کو چې دا ته ودرېدلې وي بس صاحب ما پوه ډېر کړو خو بس هغه د خپل حرکتونو نه اوښتو نه پوهېدم نه پوهېدو جی ګرانو مرګرو د یکتوت تاڼې کې موجود یم د خاوند د قتل په الزام کې چې کومه ښځه ګرفتاره شوې ده د هغې سره به خبرې کوو د جهانگیر سره ستا کله واده شوی و 10 سالو شو سر د واده دا واده دی ستا په خوښه شوی و که د فیملی د فیملی د جهانگیر پهله نه ښځه وه نه څومره وخت شو د واده 10 سال څو بچي دي 3 جهانگیر سره جنگ جګړې څونه وخت پس شروع شوی وي سرجی نور جنگ جګړې داسې خاص نه وي خو کاروباري لحاظ سره وي چې کار مار به نه کولو نو سربازو پیسې ګانې به خلکو نه وهلې خپل ډیوټي نه کوله پابندۍ سره او بل دا چې اخره کې دومره مجبور شو چې بس زما یوزینګ یې چالو کو جی دا څونه وخت پس دا خبره راله دا تا چې کوم وکړه دا داسې 5 سالونه بعد 5 سالونه بعد بیبي دا راته وې پهله راته دا ووایه چې د کله کار نه کوو که نه تا چاته شکایت کړی سرجی ما بابو ته تلم به تې مروره خو ابو به ویل چې فیملی ده او بس هغه ټایم سره به 2 ورځې 3 ورځې ما په خفګان تېرې کړي بیا به زه رالم خپل کور ته جی بیا چې دا بله خبره تا کوم وکړه زما په خوله هم نه راځي چې ته وایې زه به یوز کولم که نه دا بیا د دې شکایت تا چاته کړی نه جی د دې شکایت ما چاته هم نه کړی په کار نه پکارو بالکل خو بس سرجی پلار ته مې کولی نه شو چې د شرم خبره وه ورونه مې را واړه دي او امې ته مې یو ځینې ټایم کې ویلو هغې یقین نه کولو دی بله لږ سره دا چې کوم اوس ګرفتار دی ستا د خاوند د قتل په الزام کې د سره د کله نه تعلق و داسې 5 مهینې وشوې سرجي څنګه د سره تعلق جوړ شوی د جهانګیر په ترو څنګه ته ووایه جهانګیر ورسره زه په خپله مینه وکړم سر بس د هغې نه بعد بیا چې کوم دی نو رابطه چالو شو زمونږ د دې سره جی سر بیا د مرګ ته خبره څنګه ورسېده د هغې نه زه نه یم واقفه سر دی وایي چې ها لکه د چې کله دا ستا خاوند قتل کو ته د سره سلاکاره نه وي نه جی پولیس خو وایي نه یم سر زه ته خبر نه یم دی نه کله چې جهانگیر قتل شو ته چېرته وې کور کې تا ته څنګه اطلاع شوه سرجي جهانگیر په سړک باندې عمدسې پروت و د تره زوی سودا لتلی و هغه ولیدو نو هغه کور ته خبر راوړو موږ څوک هم نو خبر دی واقعي نه جی سر تا څه وایې چې سړک کې د سره راتلل چې دا بچا کړي سرجي د هغه پهله خو خیر چا هم یقین نه کولو چې بیا خبر پوره راغو نو د یو لانجه نه وه د پسې به اینې ټایم قرضداران یې ورله راتله قرضداري ځکه چې د یو بل نه به پیسې ګانې وهلې نو بس د ټولو شک په هغې و چې دا به قرضدارو کې چا کړی ځکه چې داسې شپه به نه وه چې د پسې به څوک راتله نه دا چې کوم کله دا هلک وایي چې مونږ مخکې واده اراده هم وه داسې خبره تا ته کړې وه نه جی دی چې وایي ستا مخکې ونه ویلي ټیک ته وبې خو هغه ممکنه خو نه وه که نه سرجي زه خو د بل په نکاح کې وم هغه ټایم خیر نه دی وایي چې ما جهانگیر مړ دی دپاره کو چې بیا به د سره واده کوم بس دا به د خپل سوچ و هسې که فرض کو د تا ته وروستو پته اوس خو ته پته ولګېده که نه چې ستا خاوند یې مړ کړی دی دی وایي چې اوس هم جیل نه زه راوځم نو زه به ورسره مشران کوم واده به دې سره واده کوم مشران به کینو کې زه څه نشم ویلی اوس د مشرانو خبرې دي چې هغه یې څنګه جوړه کړه موږ ته به منظورې نه دا مشران تا په دې پخپله وایي چې په دې یو خبره کې هم تا نه انوالو کړی نو په دې کې بس انوالو کې بس اوس مجبوري شوه سرجي کم خاوند چې خپل ښځې سره داسې زیاتې کوي کم چې تا سره کو نو د هغې حل دا دی چې بیا پر دو سړو سره تعلق جوړ کړي که څه بل څه حال شته ستا په خیال سرجي نو که ما په خپله جوړ کړی بیا مې یو خبره په دې 9 کالو کې په کار ماله ده که نه چې ما جوړ کړی وی خو شکر یې زما طرف نه داسې څه نه و هغه چې مجبوره شو د ګټې وټې نه و کولی نه شوه نو اخره کې زه دې کار ته مجبوره کړم چې زما ښځه دونه ناکامي وي چې خپل خاوند سره په دې کې هم ناکام وکړي سرجي چې بچی شي نو بیا انسان په خپله مجبوره شي مطلب خاوند دپاره نه کوي بیا بچو دپاره ښځه هر څه کوي بالکل کوي تا څومره سبق ویلی بیبي 7 پورې هسې تا دې بچو دپاره سر ته څه کوشش کړی څه کار مار دې کړی وی چې بالکل څه دې کړي دي کړی جوب به مې کولو خو سرجي زما خاوند به زما سیلري نه مخکې اینه پیسې ګانې ووالي په طریقه باندې چې زه دله موټرسایکل روباسم او دا کوم او هغه کوم هغه سیلري به پکې زما لاړه ډوبه شوه ګینې سوچ مې و چې زه ځان دومره څه کومه چې زه د خپلو بچو خپل رزق وګټم خو هغه ته زه نه پرېښودم د دې هر څه ذموار څوک دی رشته ستا مور پلار کړې ده که نه د دې ذموار څوک دی د دې ذموار جهانګیر په خپله دی سر بیبي د دنیا ښځې دي که نه چې دی خاوندان کار نه کوي
ټیک شوه او که بله ښځه داسې خاوند غلطه استعمالوي نو ښځې له څه کول پکار دي؟ فیملی کې نول پکار دي سر جی. خو ما خو درته وویل که نه چې ابو ته ما څو ځل وویل چې ماله ته طلاق والي خو هغوی زما په خبره باندې امنه نه کوله. بس همدا به ویل چې بچې سخته نرمه په ژوند کې راځي او خیر دی وخت سره ګزاره کول پکار ده. خو هغوی ته ما کله کلیر خبرې داسې نه وې کړې چې یاره دوی ما سره داسې کارونه کوي. تاسو څه جابونه کړي دي اوسه پورې؟ ما څه داسې دغه راته حاصل نه و خو لکه پریکټس له بتلم په دې سوچ چې راته څه زده شي چې سبا په هغې باندې زه ځان وچلوم مخکې. جهانګیر مړ شو ته به جیل ته لاړه شي. څو بچي دي هغوی به چا سره وي؟ 3 بچي مې دي امره مې خواښې سره دي. جی ژوند زما هم تباه شو چې زما وکیلاس هم نشته او نه ترې خبر یم. اوس به خوشکو کې به جیل ته هم ځم. یو تپوس درنه کوم د الګ سره چې کله ما خبرې کولې دا ملزم که نه هغه هم خاندل او تم خاندې نو ته دا د بېوسۍ خندا ده چې جړه هم په خوله نشته نو د بېوسۍ خندا خو به اوس کوو. د بېوسا څنګه خندئ؟ څه وایو سر؟ الله دې مل شي. ګرانو ملګرو داسې افسوسناک وارداتونو نه اوس زموږ د ژوند امروزه واقعات جوړ شوي دي. د ښځې او خاوند ترمنځه دریم کس بېشکه چې فساد جوړوي او دغه دریم کس خاوند سره هم کېدی شي او ښځې سره هم، خو چې ښځې سره وي نو بیا بدنامي ډېره وي. الله دې بس په موږ خپل رحم وکړي او د هر چا حیا او عزت الله پاک محفوظ وساتي. آمین.